وطن مومن کپاغه کې هر یو قانون دي چې موږ یو شو او زمنګ نه چې یو شو نو موږ نه والله کارونه والی چې کومه د نورو قومونو نه دی اخیستي تاسو ټول مشرانو زما ټول مشرانو تاسو ډیره مننه چې تاسو د زړه په مینه ما لرالی ما خو چې بس تاسو استقبال وکړم خو تاسو څومره په ګڼ تعداد ما لرالی نو یقین وکړه چې زما استقبال تاسو وکړم بیا هم تاسو ډیره مننه عزیزانو موږ گاون بدلتا په دې بیگم کوټ او دا خلک بدلته یي موږ سره جاوید صاحب ویلي چې موږ په کوټ عبدالمالک کې یو یونټ افتتاح کوو او دې دپاره موږ له 12 کسان پکار دي نو کم زموږ د گاون کم کسي او هغه د دې خواهش لري نو هغه دې به ما سره رابطه وکړي تاسو 12 کسان او 13 ملګری یم زه ستاسو ډېره مننه ډېره مو په مومندو او په یو ځای په بل ځای کې حساب کړي وي دا به هم د پاکستان نه نیستلی خو دا صرف او صرف زموږ د بې اتفاقۍ د وجې څنګه چې ډېرو مشرانو ته پته ده زموږ په وطن کې د بره غره کې سیلۍ کرونده ارزانه دا علاقې په افغانستان کې حساب کړلې مردم شمارۍ نه ایستلي دي ولې زموږ عزیزان دي پښتانه دي زموږ د وطن خلک دی خو دا زموږ د بې اتفاقۍ د غرونو د جنګونو او د دې د وجې نه هغوی په افغانستان کې حساب کړي ملګرو ټول د عهد وکړئ چې یو شی اتفاق شي نو څه به رانه جوړ شي ډېره مننه خوشحاله اوسئ عزیزانو زه خو دلته یو خدمت دپاره راغلی وم خو که زما دا مقصد نه و چې زه به سټیټ ته ودرېږم او خبرې به کوم که نه مقصد دا و چې زه به دې مېلمانو یو خدمت کوم او دا خبره اوبه به ورته نیسم وایي زه اول خو د رؤف صاحب ډېره شکریه ادا کوم او د دې خپل ګاونډ ډېره شکریه ادا کوم چې داسې په لنډو ورځو کې او داسې په وړو ورځو کې یو پروګرام جوړ کړو او برابر یې کړو نو زه د ده ډېره شکریه ادا کوم او زه دپاره یو تاړی یم دغه چې دا او بله بیا زه د خپلو مشرانو سرفراز حاجي او باني صاحب دا کوم نومونه خو زه ډېر دې نه شم اخیستلی زه دې هم شکریه ادا کوم چې دومره لرې ځای نه دوی ځان راورساو او خپل هغه کسانو ته ځان برابر کو او هغه یونټ تړی دغه کړه ده جوړه کړله او کېښودله نو باید داسې خبره ده چې د هر کار کېږي په اتفاق باندې چې موږ څنګه چې جهانګیر بایي وویلې که نه چې موږ بایي به دلته دا یونټ مقصد دا دی چې موږ به کار په خپله باندې چلوو نو بیا که زموږ نه کار نه کېدو نو خیر دی موږ مشران شته دی بیا به موږ هغوی ته هم دغه کوي ده وایي که نه نو دا به نه کوو چې هره ټلیفون او یا هره خبره یو بس مشر ته وایي نو ځان خبره ده چې کسان نور هم ډېر دي او زه به دا خپلې خبرې چې کمې دي نو ختمې کړم د نورو خلکو به ټیم میلاو شي والسلام زما ورونو او عزیزانو زه ډېر خوشحاله شولم چې زموږ دا مشران نن د پښتو لوی جرګې دلته حاضر شوي دي او غټو مشرانو کشرانو ته ټول ته سلام کوم سلام علیکم د سلام وروره خبره داسې ده چې موږ ډېر د پخوا نه په دې کوټ عبدالمالک کې زه اوسېدونکی یم شکر د خپله یو برادري یو 200 کوره زه لرم خو نه زه د دې خپل پښتنو ورونو ته ځکه ځان مې دغه کړ چې زموږ د خپل د بچو او د کلچرو نه دا خلک لرې کېدل پنجابیان جوړېدل نو زه دا پښتنو ورونو چې خبر شولم په د دې پښتنو ورونو دپاره زه ډېر خوشحاله او زړهمند خوشحالمندي کوم چې دا